أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم قریب دا چې الله تعالی وګرځوي پیدا کړي بینکم پمنځ تاسو کې وبین الذین او پمنځ د هغه کسانو کې عادیتم منهم موده چې دشمنی ساتي تاسو د هغې سره محبت دوستی. والله قدیر او دے اللہ تعالی قدرت لرنکے. والله غفور الرحیم او دے اللہ تعالی بخن کے مہربانا. لا ينهاكم الله عن الذين نمنكوي الله تعالی تاسو لرا عن الذين دهاغ کساننا لم يقاتلوكم في الدين چه هغي جنگ نکوي ستاسو سرا پبارد دین ستاسو کی. ولم يخرجوكم من دياركم او هغي ندي استلی تاسو لرا د کورونو ستاسونا د علاقې ستاسونا ان تبروهم وتقسطوا الیهم چې تاسو احسان وکئ د هغې سره او انصاف وکئ د هغې سره. ان الله يحب المقسطين بیشک اللہ تعالی خوخوی انصاف پسند لرا انصاف کونکو لرا. انما ينهاكم الله بیشک منکوی اللہ تعالی تاسو لرا عن الذین دهاغ کساننا قاتلوکم فی الدین چه هغی جنگ کڑے دیستاسو سرا پبارد دین کے. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ او استلیئی تاسو دکورون خپلنا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ او مدد کڑے دے پوستلو ستاسو دیوبل سرا. ان تولوهم چی تاسو دوستی وکئی د دوی سرا د دې دوستانې نمو الله منع کوي. ومن یتولهم او چا چې دوستی وکړه د دغې کافرانو سرا فاولئک هم الظالمون پس دغه کسان دی دوی ظلم کوونکي. یا ایها الذین آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات ہر کلا چی راشستا سخواتا راشتا ستا مومن زنانا مهاجرات پداس حال کی چی حجرت کون کیوی. فامتحنوهن نپس امتحان اخلید دوی. اللہ اعلم بی ایمانهن اللہ تعالی خپو حدے پا ایمانون دوی. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پس چی پتولگی تاسو تا دوی پا بارکی چی دی دوی مومنانے فلا ترجعوهن الى الكفار نو بس مواپس کوئی تاسو دوی لرا الى الكفار کافرانو طرفتا. لا هن حل لهم ندی دا زنانا حلال دغی کافرانو دپارا ولا هم يحلون لهن او ندی هغی حلال دوی دپارا.
وآتوهم ما انفقوا اور کوي دوی ته هغه څه چې دوی خرج کړي دي. یعنی که دې زنانو ته مهرونه راوړي نو هغه ورته ور واپس کوي. ولا جناح علیکم او نشته دې څه ګناه په تاسو باندې ان تنکحوهن چې تاسو نکاح وکئ د دې مؤمنو مهاجرو زنانو سره. اذا آتیتموهن اجورهن هر کله چې ورکوئ تاسو دوی ته مهرونه د دوی. ولا تمسكوا بعصم الكوافر او مساتی نکاح د کافر خزو سرا. واسألوا ما انفقتم او غواړی د دوینا هاغه چې تاسو خرج کړي یعنی خپل مہر تی غواړی. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا او دوی دی هم غواړي هاغه چې دوی خرج کړي دي. ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ دا تاسو توایم اے مسلمانانو دے حکم دا اللہ. یحکم بینکم چی حکم کوي فیصله کوي اللہ تعالی پمینس تاسو کی. واللہ علیم حکیم او اللہ تعالی دے علم والا او حکمت والا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ پس کچرت پاتی شستا سنا سسیز د بیبیان استا سنا إِلَى الْكُفَّارِ کافرانو تا. د شیئن مراد هم دلتک کافر خزدا کافر بیبی دا. معنا دا شوا که چرتستاسو پا بیبیانو کی یو بیبی کافر شی او کفارو طرف تلاړ شي او د ځان سره مہر ووسی او تاسو دغه کافرانو نه مہر بیا غواړی او هغه نه درکئ. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ پس کچرت فوت شستا سنا یعنی لاړ شستا سنا شیء من ازواجکم یو بیبی د بیبیانو ستا سنا الی الکفار کافرانو طرفتا. فعاقبتم پس بیا نمبر راغلو ستاسو پا دوی یعنی ستاسو پی غالب شوی جہاد مور سرو کو داغی مالونمو پا بطور غنیمت حاصل کرل. فآتوا الذین ذهبت ازواجهم نو پس ورکڑی تاسو اے مسلمانانو هاغی کسانو تا ذهبت ازواجهم چتلی دی بیبیان ددوی مثل ما انفقو پا مثل دا هاغ مہر چی دوی خرچ کڑے دے یعنی دا غنیمتنا دا دوی اغا مہر ورکئی. واتقوا اللہ الذی ویرے گئی تاسو دا اللہ نا یا زان بچ گئی دا نافرمانی دا اللہ نا. الذی هاغ اللہ انتم به مؤمنون چی تاسو پہغ ایمان روڑن کیئی. یا ایوہ النبیو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءک المؤمنات ہر کل چراشتا تمومن زنانا یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا چی بیعت کوستا سرا پدے خبرہ چی شرک بنکوی دوی دا اللہ سرا حس قسمہ نب شریکوی دوی دا اللہ سرا حس سیزہم.
ولا يسرقنا او غلا بن کوي دوی ولا يزنينا او زنا بن کوي دوی ولا يقتلن اولادهن او نبقتلوي دوی اولادن خپل لرا ولا يأتين ببهتان او راتلل بنکی پا تهمت سرا پا بهتان سرا يفترينه بين ايديهن و ارجلهن چه جوڑوی دغی بهتان لرد زاننا پا منز دلاسونو او خپوخ بلوکی ولا يعصينك في معروف او نافرمانی بنکوی دویستا پیو نیکی کی فبایعهن نو پس بیعت وکد دوی سرا واستغفر لهن الله او بخن اغوارد دوی دپارد اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی دے بخن کے مہربانا یا ایها الذین آمنوا اے حق کسانو چی ایمان مراوڑے لا تتولوا قوما دوستی مساتید داس قوم سرا غضب اللہ علیہم چی غصد اللہ تعالی پا حغیبان دے قد یئسو یقیننا امید شوی دی دوی من الآخرت دا آخرتنا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه سنگی چنا امید دی کافران داغ خاوندانو دا قبرننا